السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو، نن زموږ سبق پر دې باندې دی چې مقامات څرنګه زده کېدلی شي. زده کړه د مقاماتو به موږ څه کوو، څرنګه به مقامات زده کوو. د هغې دپاره طریقه دا ده چې هر مقام ځان ته یو ټون لري، یو د ویلو طریقه لري، یو قانون لري. د هغه مطابق انسان کولی شي چې یو آیت یو وردی زده کړي. مثلا الله تبارک و تعالی د دې انسانانو چې د حنجرې جوړې کړي دي، د غاړې حنجرې، په دې کې دوه قسمه حنجرې وي. یوه ته حنجره معربه وایي او بله حنجره مبنیه ده. حنجره معربه هم هغه ده چې معربه وي. معربه ده معنی ګرځي راګرځي، اواز بدلوي، پورته کیږي کښته کیږي. په حنجره کې د انسان په ستوني کې هغه ښه حنجره هغه ده چې هغه معربه وي، ګرځي راګرځي، مختلف اواز اخیستی سي، مختلف اواز ټیپولی سي، او لاندې راتلی سي، درمیانه راتلی سي، او لوړ تلی سي. د بعضې قراو چې کوم مصري قرا دي، په هغو کې هم داسې قرا شته دي چې هغو د بعضې حنجره چې ده معربه خو ضرور وي، لیکن په قرار کې ښه کار کوي. د بعضې قراو داسې اوازونه وي چې هغه په جواب کې ښه کار کوي، او د ډېر لږ قاریانو داسې حنجرې وي چې هغه دې په جواب الجواب کې هم کار کوي. نو لهذا ښه حنجره دا ده چې هغه د درې سره مادې ولري، هم قرار ولري لاندې، هم جواب ولري درمیانه، او هم جواب الجواب ولري. مخکې مو پر دې باندې خبره وکړه چې حنجره پر دوه قسمه ده، یو معربه ده، یو مبني ده. معربه هغه ده چې هر چا اواز زده کولی شي او د دې خپل حنجرې څخه رایستلی شي. دا حنجره چې ده دا قیمتي ده چې هر اواز زده کولی شي، هر اواز ټیپولی شي، او هر اواز زده کولی شي، او قرار یې ویلی شي، جواب یې ویلی شي، جواب الجواب یې ویلی شي. دا اصل کې طلایي او قیمتي حنجره وي. یو حنجره مبنیه ده. مبنیه دا معنی چې پر خپل حال باندې پاته ده. هغه که د دنیا قرا په ده باندې واورې، دی هیڅ نشي زده کولی. د ده په حنجره کې هیڅ شی ریکارډیږي نه، ټیپیږي نه. نو دا حنجره چې کوم ده دا بس به صرف د کلو و شربو دپاره ده، خو نور د کار حنجره نه ده. ښه حنجره د هغه ده چې هغه معربه وي، ګرځي راګرځي. لیکن په حنجرو کې بیا فرق وي. یو حنجره داسې ده چې په یو اورېدلو سره یو شی زده کوي. دا حواس خمسه چې ورته وایي، مثلا پزم یو حواس دی. یو سړی کله کله یو شی بوی کی، یو وارې بوی کی، بس پوه سي دا پلانکی شی دی. مثلا یو خوشبویي ورته راوړي، عطر ورته راوړي چې دا کم شی دی، یو ور بویولو سره دی پوه سي دا فلان شی دی، نوم یې واخلي. بعضې کسان بیا دا دي چې 2 واره، 3 واره، 4 واره، 5 واره، 10 واره. دغه رنګه سترګې هم یو حس دی. یو پله یو سړی وویني، بعضې سترګې داسې وي چې یو وار یو سړی ولیدي فورا د ده یاد وي. بعضې 2 واره، 3 واره، 4 واره، 10 واره، حتی چې 100 واره هم وویني. بعضې سترګې داسې هم دي بیا چې بل وخت یې وویني یاد یې نه وي، وایي ما ورته یو ځای سره لیدلي که مو نه دي سره لیدلي. نو ښه سترګه هغه وي چې هغه هر وخت چې یو وار یې څوک ولیدي بیا ځنې ورک نه شي. دغه رنګه غوږونه دغسې دي، دغه رنګه قوت ذایقه دغسې ده. نو حنجره هم داسې ده. بعضې حنجرې په یو ور شی زده کوي، بعضې په 2، بعضې په 10، حتی چې بعضې په 100، حتی چې بعضې په 1000 واره باندې یو آیت دی وایي 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 چې 1000 وارې ووایه، بیا د ده پر حنجرې باندې کښېني، هغه ځای ونیسي. نو ښه حنجره دا ده چې هغه شی نیولی سي، لاندې ویلی سي، درمیانه یې ویلی سي، پورته یې ویلی سي. اوس به دې ته راسو چې دا څنګه زده کېږي. د زده کړې دپاره هم یو معیار دی. که څوک غواړي چې عربي لحن زده کړي، دغه دپاره پکار دا ده چې اول خو دا مقامات چې کوم دي، یو آیت یې 2000 واره ووایي. هغه آیت چې پر کله پر غاړه باندې، پر حنجره باندې کښېنستی، بیا په هغه وزن کې بل آیت ووایي، بل آیت ووایي، بل آیت ووایي، بل آیت ووایي، تر څو عربي لحن د ده خپل سي. او همدارنګه د شاګردانو ته، ماشومانو ته د مقاماتو او یا د عربي لحن زده کړې طریقه دا ده چې دی باید یو صورت چې د ده زده وي، یاد وي، هغه د یو عرب قاري څخه واوري 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 واوري. کله چې د بالکل هغه صورت داسې ووایه لکه یو عرب قاري چې وایي، نو بیا د بل صورت واوري، بیا چې هغه زده کوي
بیا دې بل واوري، بیا چې هغه زده کوي بیا دې بل واوري، تر څو عربي لحن د ده خپل کیږي. کله چې عربي لحن د ده خپل سو بیا دی آزاد دی، هر وخت کولی شي چې هغه مقامات په خپل اواز باندې په مختلفو آیتو په مختلفو تلاوتو کې وکړي.